منگو تاسو کی چکم نقصانات دی او پاغا نقصاناتو کی او عظیم نقصان چی عام او خاص مشرانم پکی اخته شوی دی او ځوانانم پکی اخته دی او نارینه لا پریک دی چې خزی پکی د ټولو نه زیاتې اخته دی چې هغه په کورونو کې د ډمانو جنکو کیسټې اورېدل د ډولکو آواز په غوږ راتلل د فحاشۍ او د بیکاره د پردو جنکو د شونډو د سترګو صفتونه کېدل او د دا اورېدل په هر کوڅه او په هر کور کې الا ماشاءالله کله بعضې پاکانو کورونه چې پاک وي نشم ویلې نور په هر کور کې دا مرض سراسر خور شوي په دومره عادي ګڼي چې اړو دا ورته ګنام نه ښکاري. نننی بیان د دې متعلق چې د ډولکو او د باجو د شپېلیو او د ډمانو جنکیو د ګډولو د مجالسو او د هغې د بېهوده له لعب د مجالسو نه کیسټې ډکې شوي د هغې د اورېدو دغه موضوع به انشاءالله بیانېږي. د بدبخت خلکو د جهنمیانو خلکو د جهنم د ډلو بیان رب ذوالجلال په دې شکل باندې کړی دی چې د هغې څو جماعتونه ښودلي دي. یو خو هغه لوی جماعت چې مشرکان دي د خالق رب ذوالجلال سره په ذات او صفاتو کې مخلوق شریکوي په هغه معنا چې کوم خالق ته ثابتوي هغه مشرکان دي. هغه سم د جهنم یوه ګروه ده یوه لویه ګروه. خو هغه خلک چې د اسلام په جامه کې د جهنم د ډلې نه دي روژې نیسي منځونه کوي کلمې د شهادت ویلي منته باللهګانې خیزوتې کړي او بیا هم د جهنم د خلکو نه دي. د هغې متعلق رب ذوالجلال قرآن کریم کی فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ بعضی کسان هغه دي چې هغوی لهو الحدیث باندې خرچی کوي په پیسو باندې اخلي او یا یشتری په معنا د یختارو باندې غوره کوي لهو الحدیث مجالس. او امام بیهقی هم ذکر کړی دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې چې دا رب ذوالجلال د جهنم په جماعتونو کې یو ډله هغه اخیستې ده چې هغوی د لهویات او مجالس غوره کوي. دا څوک دي او د لهو الحدیث ترجمه څه شی ده؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ته جواب کوي فقال الغناء والذي لا اله غیره فاغا ذات می دی قسم وی چې دا غنه سوا بل څوک د عبادت لایق نشتا. فاغا لوی ذات می دی قسم وی چې له الحدیث د سندرو والا دی. د خدای په ذات می دی قسم وی چې له الحدیث د سندرو والا دی. او چې رب ذوالجلال د جهنم په گروهونو کې هغه خلق ذکر کړی دي چې کم خلق د له الحدیث محفل کې کینی نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ قسم تاکیدن پیش کئی زما دے دا خالق په ذات قسم وی چې دا د سندرو مجلس دے او چې کم خلق د سندرو په مجلس کې ناست دی نو خالق رب جلال دغه یاد کړي چې دا جهنميان دي. کومه ګناه چې انسان نوشي داغي ګناه علاج توبه ده. تاسو څوک بنوي چې هغه به د سندرو کیسټ اورېدلی نه وي او دا کم چې د ډولکو په مجلس کې ناست دی او د ډولکو کیسټ یې اوري او دی وی زه د شریعت پابند یم نو نبی علیہ السلام وی چې یقینا مردارم حرام دی جوارم حرام ده خو دغه ډولم حرام دی. نو زه وایم چې دی د شریعت پابند نه دی د خېټې پابند دی د خواهش پابند دی. دی د نفس د خواهشاتو غلام دی د شریعت غلام نه دی. کله د شریعت غلام وی چې دا مردار خره غوښه نه خوري نو دی به د ډولکو په مجلس کې نه کېناست. حرام خو یو شان حرام دی که خو په کور کې چې دا تنکۍ غوښه لږه بدبویه شي نو بیا یې اړی ګورې بیا هغه څه کوي هغه واړی. دا د دې نه چې دا حرامه ده. که دی د حرامو غمخور وی نو دا ډولکیم حرامو په همدغه حدیث کې دا هم ویلی شوي وو هغه ډېر په خوند سره پکې ناست وي په هغې مجلس کې د خرو غوښه بیا نه خوري دا حرامه ده دا نه خورم نه دا د خېټې او د خواهش غلام دی هغه د نفس نه مني
که مردار داغه نفس منلی چې د ډولکو مجلس قبلی نو هغه به هم قبول کړی خو نفس او خواهش یې نه مني. دا ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت سره فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلا یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان قردة وخنازیرا. دې حدیث ته په غور سره ځیر شئ. کما حضرات رونه رستو د کیسټ او ریکارډ نه आवाज اوري نارینه که زنانه لږ په غور سره متوجه شئ. محبوب علیہ السلام په دې رښتینی زبان باندې امت د پاره بیان کوي. فرمایي یمسخ قومنا من امتی فی آخر الزمان قردة وخنازیرا. محبوب عربی ہوئی پاخر زمانہ کے با زما پدی امت کی یو قومی شادوگان بتی نہ جوڑ شیں او یو بل قوم بوی خنزران بتی نہ جوڑ شیں. طولو آئی استغفر اللہ. موتا سر خودر غم نشتا کنا تا تپوز در نکو چے مولانا صرف تا سوک دی چی شادو خنزر تی جوڑی گی. صحابہ کرام سر خودر غمو ډیر پاک خلکو خو چې داسې د یری خبره به اورېدا و به یریدل چې دا کار په منکران شي. متصل عرض کوي قالوا یا رسول الله علیک یا رسول الله یا مسلمون هما. اے دا الله رسول علیک السلام دا ستا په امت کې چې یو قوم نه بشادو خنزیر جوړیږي یا دا به مسلمانان وي که کافران به وي. غم اوسه پیدا شي چې دا کار په منکران شي. محبوب عربی پرشتینی زبان جواب ورکی نعم او غیب مسلمانانوی ویشهدون لا الہ الا اللہ گواہی بکئی چی لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ندی کلمی وینکی انسانان بوی ویسومونو کلم خلا پریک در روجی بم پسینسین روجنی ان کی خلق بوی یودم صحابی کرام سر غمزیتی گئی کلمیم پا زبان دا منزنم کئی روجیم نسی او بیان دا محبوب عربی پا امت کی رسی قوم برازی چاغن شادو خنزیر بجوڑی گئی. نصحابہ کرام عرض کئی فما بالهم یا رسول اللہ اے دا اللہ محبوب یا رسول اللہ علیہ السلام ولی گناہ صدا ستا امتنا شادو خنزیر جوڑی گئی نو گناہ صدا. محبوب عربی فرشتینی زبان جواب ورکئی اتخذ المعازف والقیناتا وجداد چه زما دغ امتیان اگر که کلمه بین ویلی وی روژه بین نیولی وی لیکن اغیبا دا باجو مجلسونو تزین کم مجلس کی چی باجی غگیگی یا با خپلا باجی غگئی یا با دا باجو مجلس کی کینی یا دا باجو آواز بین پا غگونو رازین والقیناتی یعنی المغنیاتی او دمانی جنکی چی گڑیگی اغا مجلس کی بشرکت کیا یا دا دمانو جنکو آواز بے پغگونو رازین دغا خلقو نو شادو خنزر جوڑیگی. والدفوفا او یاد چمبو پا مجلس کے بازیری کئی یا بخپل چمبے غگیا. وشرب الاشربا مختلف قسم دا نشی مواد بسکین شراب بسکین پدغش پا بدوی شراب سکلیوین او دا دمانو جنکو یو مجلس کے بیشپرو نکڑیوین باجی بم غگیدلی وین چمبے بم والشوی وین شراب بم ورکی باز اسکلی وین فباتو علا شرابهم ولہوہما فدغ لہویاتو مجلس کے بٹو لشپتے رکے شراب اسکلو کے بشپتے رکیں فاصبحوا وقد مسخوا کلچ سبیشی زان نب خبرم نہیں چی زان تا گوری نو چانا بشادو جوڑوی چانا بخنزر جوڑوی مستشری ہوئی. داشان محبوب علیہ السلام پر روایت دا ابو داود شریف باندې امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نقل کرد ابن ماجم نقل کرد. محبوب علیہ السلام فرمائلے کونن فی امتی اقوامنا خاما خابت تاکید زما پا امت کے بسڈلی پیداش یستحلون الحریرا اور خمو جامو استعمال بروا گنی. دور خمو جامو استعمال نارینو دا پار ناروا دی دور خمو جامو استعمال بروا گنی. یستحلون الحریر والخمر و شراب سکل بروا گنی باک با پی نکی والمعازف و دبا جو غگول با باک پی نکی اغبا حلال گنی.
ويستحلون الحر او حرب چکم نے حلال گنین دے وی دا حرن مراد سشے دے هو الفرج زناگانی بزان تروا گنین یعنی باغ بپین کئی دا زنا با داسی کئی گوئے کے لکے روا کارتا چروان الہ العالمین دے زمانگا استاذ رٹولو اسلو کی